بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت سوم د 3rd کلاس سټوډنټانو السلام علیکم ټیسټ ایډیشن نصاب 2020 کے مطابق د دریم کلاس سټوډنټانو مونږه بدی اردو بک کې 7 سبقونه ویلو راځي چې نن چې سبق نمبر 8 تاسو ته وړاندې کو اتم نمبر سبق رابو شو سبق نمبر 8 هغه بنن وایو پیج نمبر 51 پیج طرف ته براشي او موږ سره چې کوم اتم نمبر سبق ته داغي نوم دی شام صحیح ده شام څه ته وایي پیتا هغه اندھیرا تا چې کله شپه شي تیار شي هغه ته موږ شام وایو ٹھیک ده حاصلات تعلیم دا ریډ کوي فرست راځي سوچے اور بتائے سوچو کوي او موږ ته وایي سوئی پہلے کوېسچن کوي تاسو نه آپ صبح کس وقت جاگتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں وای تاسو مطلب صبح سحر سټیم مطلب پاسي او څه کارونه کوي نو دا هر یو سټوډنټس په خپل خپل جواب ورکړي چې تاسو سټیم پاسي او بیا هغه نه بعد څه کار کوي مونږ وکي تلاوت وکي بیا سړی چې اوس کی سکول ته ځي دا شان نور ډیفرنٹ هر یو کس خپل خپل کارونه کوي څوک به دکان ته ځي څوک به سکول ته ځي صحیح ده نو تاسو اویلا خپل خپل جوابونه ټول سټوډنټس ورکړي بل کوېسچن کې شام ہوتے ہی پرندے کہاں چلے جاتے ہیں وای چې کله شام شي مطلب چې کله شپه شي ماښام شي اندھیرا شي نو دغه پرندې دا چرته ځي دا روان وي تاسو په اسمان کې کتلی وی کنه نو چې کله شپه شي دا پرندې د خپل ګونسلو لزان رسي التداوی خپل بچي وي صحیح ده خپل خپل هابیټیټ ته ځان رسي کوم ځکه چې دوی پاتې کیږي شپه کوي خپل وخت یې رہی نو دوی د شپې تاسو ګورئ اسمان کې چې کله تیار ولګي نو دوی د شان غرونو طرف ته خپل ګونسلو طرف ته بوټو طرف ته غارونو طرف ته د شان روان وي او خپل ځای لزان رسوي خپل بچولا نیکسٹ کہ آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته سوئی سورج ایک ستارہ ہے جو روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے صحیح ده کنه ګور دلته یو ضروری خبره لیکلې سورج ایک ستاره ہے وای دا انور چې د سن چې د سورج چې دا ما سره یو ستوره دی ها ستاره ہے لکه ډیرو خلکو ته به داسې پته نه وي چې دا انور څه شی دی نو داسې دلته تاسو نوٹ کړئ چې انور چې دا موږ سره یو ستوره دی ستاره ده سن یادای او د دې چې کوم روشنايي ده او حرارت ته هغه ډیر زیات دی مطلب دا د روشنايي حرارت ډیر بڑا ذریعہ ده صحیح ده کنه سن موږ وایو کنه سن از د مین سورس اف انرژي سن چې د ما سره د انرژي یو مین سورس دی هغه د پلانټس لپاره هم او د انیملز لپاره هم صحیح ده کنه سن ډیر امپورټنٹ دی ها تاسو ته دا رڼا ښکاری کنه نور چې روخیږي دا ګوره چې نور نوی نو ګوره پلانټس په خپل فوډ څنګه تیاری دا شان انسان به وخت څنګه تیری د نور نه بغیر خو وخت نه تیریږي کنه نو ځکه وای چې سن از د مین سورس اف انرژي او دا ما سره څه دی دا ما سره یو ستاره دا مطلب یو ستوره دی خو بیګیسټ ها غټ ستوره دی ٹھیک شو ورپسې نیکسٹ راځي پیج نمبر 52 طرف تراشي او شام هغه نظم موږ سره موجود دی دا موږ سره یو نظم دی صحیح ده نو نظم به موږ اوسه د دې چې کوم فرست راځي تلفظ سی کې تلفظ زده کو سوي د کې دا ټکی راکړي دي د دې ټکو تلفظ یادول لګوره پرند آشیانه فلک جواهر سرا عجب د دې تلفظ صرف دغه ټکو از د کول دي نور خبرې پکې نشتا راځم لاندې نظم طرف ته نو راځم تاسو ته د نظم ز په صحیح انداز سره وې ما وګورته کې دی بیا د دې چې کوم مشکل الفاظ دي معنی دا هغه کو ټیک شو سوئی ہوئی شام سونے کا وقت آ گیا اندھیرا سا چاروں طرف جا گیا پرند آشیانے میں جانے لگے مویشی بھی جنگل سے آنے لگے فلک پر ستارے چمکنے لگے جواہر کی صورت دمکنے لگے ہے سب صاف ستھرے اور نکھرے ہوئے ہر ایک سمت موتی سے بکھرے ہوئے مسافر نے کولی سرا میں کمر ہے پردیس میں جو یہی اس کا گھر ہوا اس طرح سارا بازار بند کہ آنکھیں کرے جیسے بیمار بند غرض یہ کہ دنیا میں آئی ہے شام خدا نے عجب شے بنائی ہے شام چالی کلیو شفیع الدین نیر دا د اتر د مصنف ته دا می تاسو ته وړاندې کو اوس راځو د مشکل الفاظ طرف ته ګورو سوی فرست ہوئی شام سونے کا وقت آ گیا
اندھیرا سا چاروں طرف چا گیا وای مطلب شام چې کله راځي مطلب کله چې د سونه د اودکیدو ټایم راځي نو هغه څه ټایم وي هغه شام وی کنه شپه وی ماښام وی تیار وی اندھیرا سا چاروں طرف چا گیا چې کله مونږه اودکیګو نو تاسو ګورئ هر طرف ته اندھیرا وی هر طرف ته تیار وی دا ټول تیار هر طرف ته خور شوی وی هر طرف ته مطلب تیار وی چې کوم طرف ته ګوري نو دغه ته چاروں طرف مين چا گیا ټول طرف ته دا خور شو داسي نو چې کله دغه تیار راشي نو ټول تاسو کتلی شئ ټول د خوب ټایم راشي هر یو کس اوده کیږي هر یو کس بیا کټ طرف ته زور کوي چې هغه آرام وکړي خپل سکون ترلاسه کړي صحیح ده کنه ځکه چې ټول ورځ انسان خپل کارونو کې مصروف وي خپل کارونه کوي خپل ډیفرنٹ اکټیویټیز کوي نو چې کله شپه راشي شپه د آرام د پاره راغلی ده چې انسان ریسټ وکړي آرام وکړي او د ټایم مطلب دا په ریسټ کې ولګي سکون کې تیر شي او بیا چې کله سحر پاسي بیا خپل کارونو خپل منځ او دس او خپل نور اکټیویټیز طرف ته مخامخ شي بل سوئی گورا پرند آشیانے میں جانے لگے مویشی بھی جنگل سے آنے لگے صحیح دا پرند سے یادی پرندہ او آشیانے سے توی ٹکانا یا گونسلا میں جانے لگے چکلا مطلب شپشی دغه پرندی دا خپل گونسلو ته روان وي خپل ټکانو ته روان وي کوم ځای کې چې دوی پاتې کیږي تاسو به دې نظر اچولې وي صحیح ده ځکه چې شپشي تیار شي نو دوی خپل گونسلو ته ځان رسوي مویشی بھی جنگل سے آنے لگے او کوم مویشی چې دا جانور مویشی جانور یادی صحیح ده هغه هم خپل دغه ځنګل مطلب را روان وي او خپل ځای ته ځان رسوي ځنګل نه راوځي یا ځنګل نه هغه طرف ته وځي بل طرف ته ځي خو خپل چې کوم د دوی ځای دی پاتې کېدلو او د کېدو ځای دی هغه ځای ته ځان رسوي ٹھیک شو بل شعر سوئی فلک پر ستارے چمکنے لگے جواہر کی صورت دمکنے لگے شاعر بدی شعر کې سوئی فلک ستوي اسمان تا پر ستاره چمکنے لگے تاسو چې کله شپه شي وګورئ په اسمان کې فلک کې ستارې سکی چمک وي ښکاری او خسته منظر پیش کوي داسې صفا ښکاری په اسمان کې دا ستارې د ستوري یادي څومره خسته چمک وي جواهر کی صورت دمکنے لگے جواهر مين قیمتي پتھر او دمکنے مين چمکنا لکه داسې ښکاری چې په اسمان کې یو قیمتي پتھر چمک وي دمکنا کوي چمکیږي زلیږي نو دا څه یادی دغه شپه یادی چې شپه کې په اسمان کې دغه ستوري داسې ښکاري لکه څنګه چې مختلف جواهر په اسمان کې موجود وي او چمکیږي او خسته نظاره پیش کوي نیکسٹ شعر رسوئی ہے سب صاف ستھرے اور نکرے ہوئے ہر ایک سنگ موتی سے بکھرے ہوئے صحیح ده هر یو طرف مطلب تاسو چې کله شپه شي وګورئ هر طرف ته صاف ستھرا دغه سپوږمۍ او دغه ستوري څومره ښایسته ښکاري ښایسته صفا ماحول چې کله اسمان شین وي ښه او چې کله وریځې بیا نه ښکاري ستوري صحیح ده چې کله اسمان شین وي نو تاسو وګورئ صاف ستھرا دغه ستوري به ښکاري تاسو ته ډېر یو عجیبه منظر به پیش کوي تاسو ته او هر طرف ته سم څه ته وایي سم مین جانب یا طرف داسې بخکاری لکه موتی چې چا داسې خواره کړي وي موتیان موتی صحیح ده کنه موتی یادی موتی قیمتي ٹھیک شو نو هر طرف ته به داسې ښکاري لکه چا چې په اسمان کې ډیفرنٹ مختلف ځایونو کې ښایسته ښایسته ځایونو کې مختلف موتیانې خواره کړي دي داسې خواره لګېدلي دي نیکسٹ شعر طرف ترازو مسافر نے کولی سرا میں کمر ہے پردیس میں جو یہی اس کا گھر مسافر ستوي مسافر د لارې مسافر چې وي وای چې کله مسافر مطلب رواني په سفر باندې وزي خو چې کله پاغه باندې شپه راشي شام پې راشي اندھیرا پې راشي نو هغه ځای چې په کوم ځای کې دا مطلب موجود وي هغه ځای د دسه شي کور شي لکه دا به الته اساریږي یو مسافر دی سحر اوته په د باندې لار کې شپه رااله نو دا به الته خپل سټې کوي سیدا ابلته اساریږي شپه به تیری چې کله بیا سحر شي شپه په خیر تیر شي بیا بخپل چې کوم سفر دی اب جاری ساتي نو مسافر چې دغه شان روان وي خپل غوټه ور سره وي سراست وي سرای ټهرنه کی جگہ په زین په لارو کې مختلف سرای راځي چې الته مختلف مسافر مختلف خلک چې کله پېش پراشي الته وسار شي خپل شپتیره کې بیا روان شي دغه ځای ته سراوي سرای یا ټهرنه کی جگہ او کمر پیټي یا پټکا صحیح ده مطلب د سر کوم غوټه ده کم سیز دی هغه کولاو کی او سملی خپل آرام وکي مطلب د سر بسوي کنه خپل غوټه به تا وکړي مسافر به وي چې کوم ځای کې شپه راشي دا خپل غوټه کولاو کی صادر وغیرہ سامان بالغ سمې کنه اب راوالي خپل شپه وتیره کی او بیا به سبا بیا خپل سفر جاری کی صحیح ده پردیس اجنبی ملک یا ملک ټیک شو او چې کوم ځای کې هم دا مطلب راشي به د شپه د غزه د سرای د کور شي خپل شپه تیره کی او نیکس بیا زی مخ کی بل سوی شعر کې ہوا اس طرح سارا بازار بند کے آنکھیں کرے جیسے بیمار بند
شاعر بدی شعر کې سوی و چې کله شپه راشي نو دا بازارونه تاسو بازار ته ګورئ هغه موږ سره بند شي ټول چټي کې خلک شپې صحیح ده او لکه دا اکچولی د څه خبره کوي دا اکچولی دا غزول وخت چې کوم اول ټایم دا غي خبره کوي نن سبا خبره الټه ده تاسو ګورئ چې کله شپه راشي بازارونه کلاو شي تر شپې نا وخت پورې هغه کلاوي او چې کله سحر شي هغه بند کې بیا ود شي خپل آرام کوي خدا اصل کې هغه د زول اول ټایم خبره کوي چې مخکې بلکا کله هم شپه را اوس هم داسې کوي هډیر زیات کم نه ښه زیاتر خلک وسو د شپې نه چټي کوي مطلب تاسو بازار کې وګورئ کنه کلو کې چټي کیږي دکانونه وغیرہ ارسه بند شي خیالم دې خو په بازار کې تاسو سیټیز ایریا ته وګورئ هغه طرف ته دکانونه بیا هم کولاوي او ما سيزونه تر نا وخت ټوله شپه کولاوي چې کله بیا سحر شي هغه بیا بند کی شټر او بیا ودشي نو دا هغه ټایم خبره کوي چې کله اندیرا شام راشي نو موږ سره ټول بازارونه شي بند شي شټر راکته کې دکانونه بند شي او داسې ښکاری لکه څنګه چې یو بیمار خپل سترګې هغه بند کی لکه یو کس بیمار دی هغه بند کی سترګې نو خاموشي شي کنه دغه شان دا بازار دغه ماحول داسې خاموش ښکاری شاعر پکې دا خبره کوي نیکسٹ یو طرف ترازو غرض یہ کہ دنیا میں آئی ہے شام خدا نے عجب شے بنائی ہے شام صحیح ده غرض دا دی چې مطلب دا دنیا چې دا دنیا ته چې دا شام راغلی مطلب دا اندیره راغلی دا د الله تعالی یو لوی نعمت دی په موږ باندې صحیح ده کنه دا د الله تعالی یو غټ نعمت دی چې موږ دا شپه را لېږلې ده مطلب چې ورځ او شپه شته صحیح ده نو دا خدا نے عجب شے بنائی ہے شام عجب مین انوکھی یا نرالی صحیح ده او الله تعالی دا یو عجیبه یو انعام موږ لرا کړی دی مطلب دا شام دا موږ لرا لېږلی دی لکه تاسو ګورئ ټول ورځ انسان خپل اکټیویټي خپل کارونه کې ستړی شي لګیا وي کنه نو هغه بیا د شپې دغه خپل آرام وکي د شپې دغه خپل آرام د ټایم ملاو شي نو هغه آرام سره ټایم کې کوي په شام کې کوي مطلب د شپې کوي نو ګوره کو چرې دا نه سمره پرابلم به موږ ته مخې ته راتلې سمره مسلې به وي نو دا د الله تعالی طرفه یو نعمت دی موږ د دې شکر ادا کوو دغه شان زناور د پاره زناور د ورځې خپل شکار د پاره وزي پرندې وغیرہ او بیا چې کله شپه شي خپل آرام د پاره خپل خوب د پاره دغه شپې ځان رسي خپل ځای ته ټیک شو نو دا نظم موږ سره چالي کړي شفیع الدین نیر دای اتر دی نیکسٹ بیا راضی ٹہرے اور بتائے تارے دن کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں وای دا استوري چې دا دوره چرته زموږ ته ولې نخکاری نو دا خبره یاد ساتي سټوډنټس چې دا دوره هم موجود وي دا استوري خو چې دوره د نور رڼاوي هغه ډیره تیز وي نو موږ ته دا استوري نخکاری موږ وای کو دا استوري پټ شي او د شپې بیا راخکار شي نه دا دوره هم موجود وي صحیح ده او موږ ته نخکاری ځکه چې نور رڼا په تیز وي ورځ وي او د شپې چې کله تیار شي نو موږ ته بیا ښکار شي بل کوېسچن هم کس وخت سوتے ہیں او موږ څه ټایم د کیګو دا تاسو جواب ولا ورکولای شي چې تاسو هر یو سټوډنټس هر یو کس په څه ټایم باندې ود کیږي فار ایگزامپل نمون نمخ کې ود کیږي غرمه ود کیږي ماسوتن ود کیږي صحیح ده نو تاسو خپل جواب ورکولای شي نارملی خلک ماسوتن د شام اندھیرا په دغه ټایم کې ود کیږي ٹھیک شو بل وای ہم نے سیکھا موږ صحیح ذکر شام ہوتے ہی پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جاتے ہیں وای شکل شام شي مطلب شپه شي پرندې خپل ګونسلو طرف ته رواني خپل ځای ته ځان رسي بدی لسن کې موږ داسې زونه زده کړو سوې بل دن ډلتا ہے تو مختلف کاروبار بند ہو جاتے ہیں چې کله مطلب شپه راشي لکه ورځ ختم شي شپه راشي نو دې دن ډلتا ہے صحیح ده نو مختلف کاروبار څه شي بند شي خلک دکانونه بند کی او خپل کورونو ته لاړ شي دا خبره کوي आसमान पर चांद और तारे चमकने लगते हैं जिनकी बदौलत आसमान बहुत खूबसूरत लगता है आसमान की चिकम चांद दे او ستوري سپوږمۍ ادي هغه ډیر خسته ښکاری چمکیږي سیدا داخی په دولت اسمان ډیر خوبصورت ښکاری دا سيزونه موږ به دې لیسن کې زده کړو امید لرم تاسو به دې لیسن شام باندې د په ترانسلیشن د په معنیانو باندې پوښي وي ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به چې کوم د دې لیسن مشق ته هغه به تاسو ته وړاندې کوو سیدا خپل سټډي کنټینیو ساتي مونږ ته هم دعاګانې کوي رمضان شریف ته نو دعاګانې سپیشل کوي ټول سټوډنټ سیدا او خپل سټډي برقرار ساتي خپل ټیسټونو لپاره ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو تھینکس فار واچینګ مونږ لرا کې اجازه الله حافظ